أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فرضينا بالله جل جلاله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمه الله مسلكا ومذهبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاه أرض سماء بلغ العلا بكماله واصفر خيء والضحى كشف الدجى بجماله قرآن بأخلاق شقوى حسنت جميع خصاله صدقا يقينا راسخا صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شريف हुआ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست هر رگ من تار گشتا حاجت زنار نیست از سر بالین من برخیز نادان طبیب از سر بالین من برخیز نادان طبیب درد مند عشق را جز دارو بجز دیدار نیست ناخدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش ما خدا داریم و ما را ناخدا در کار نیست شاد باش ای دل که فردا بر سر بازار عشق شاد باش ای دل که فردا بر سر بازار عشق مجد قتل است گرچه وعده دیدار نیست خلق می گویند که خسرو بت پرستی می کند خلق می گویند که خسرو بت پرستی می کند آره آره می کنم با خلق ما را کار نیست لاهوتی انوار وریگی مدینہ منور کی لاہوتی انوار وریگی مدینہ منور کے عاشقان پشو زڑیگی مدینہ منور کے ملائک دے آسمانونو پہ ہزار ذوق و شوقونو ہزارونا راکزیگی مدینہ منور کے دے صبا بلبل راشا گلشن فریدا پہواشا دے صبا بلبل راشا گلشن فریدا پہواشا ستا مراد و حاصلگی مدینہ منور کے لہزار ہزار جنتا عاشق فخد زر کرتا لہزار ہزار جنتا عاشق فخد زر کرتا چشم رضی تیری گی مدینہ منور کے فقیر محمد آمین جاری فقیر محمد آمین جاری خپل مولانا رضا غواړي
خپل دل برنا قربانیگی مدینہ منور کی زما مسلمانانو دا بقا نه کوي دا ژوند یو مختصر زندگی دا دا تیریږي د دنیا خادی لمسه اعتبار نشته د دنیا غم لمسه اعتبار نشته دواړه بے بقا دي هغه د قیامت خبره بیا کوه په دې میدان حشر کې او دعا اعلان کیږي به ته وښه الا ان فلان ابن فلان قد صعد صعادة لا يشقى بعدها ابدا دا اعلان ته هم بیا وکړی سه لکه لو سپیکر کې خلک ځان کې خدای مو خو اعلان واوري یک اعلان میشه در همین لو سپیکر هم اعلان میشه در قیامت روزم یک دو اعلان میشه یو اعلان داره د محشر خلقو یو اعلان واوري فلان که ده فلان کی زویا یعنی فلان بچه فلان با عزت نام شما میگیرن سه دیر پا عزت بده نوم اخلی استاد لازم ندسته کم اعمال نامه چه در کئی ملائک چه استاد پارا کم پا خدمت که ولاړی هغه بیا ویني د محشر او د قیامت خلقو یو اعلان واوري فلان که د فلان کی زوی فلان نام بچه فلان قد صعد صعادة دلا سارټیفیکټ د تروقه د کامیابی ورکړې شو ای کامیاب شو امی طور کامیابی کہ ابد الابد بہو ناکامی نہ میں دل تو خنن کامیاب سبا ناکام دا سمرا قیمتی خبر سے دا سی سعادت دا سی بلندی دا سی اچھت والے دا سی نیک بختی چھ ہمیشہ دے پارا بدے بدبخت نشی دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي زما استاد مرحوم نور الله مرقد مازیګر ټیم کې به مونږ ته قصیده برده شریفه ویله یو عاشق انسانو هذا مولانا سید قریش ابن نور الله مرقد دا د جنت باز بچراغ دا جنت کے بعد آئی ہمیں طور میں باشا جنت ہمیں تو رسو میں تو رسو نو یو مصرہ بھائی مگتا ویلا سچ مزیوی پرتی بھائی ماؤتا تا زړګیا زچزو محمد بل دنیا تا
کدام کی خوشی تو بایو میں باشا دہیں جیسی میں کون زبر اب آئیو مصر علیہ السلام سچ مزیوی پرتی بئی ماؤتا تا زلگیا زچزو محبت بل دنیا تا پدے پاکستان کے وہ عالم تیر شوے دے حضرت مولانا الشیخ قطب الزمان شمس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ اعلی لوی علم اللہ ورکړو د چار سدے په علاقه کې یو کلی دی ترمزو ورته وایي په ترمزو کې د زیارت دی په خپل جایداد کې زه چې لاړ شم خامخا د زیارت ته ورځم نو هغه یو بیان کې یو خبره کړې ده هغه بیان ما ته را رسېدلی دی وای د جنت دا ژوند چې دی دا نیمه خدایي ده یعنی بنسب خدایي وی د جنت ژوند چې کم دی دا نیمه خدایي ده څنګه د الله تعالی دو صفات دي قوي یو خالق کل دویم مختار کل خالق کل څه مطلب دا ټول کائنات الله پیدا کړی دي مختار کل څه مطلب شمانا ای کل اشیاء در اختیار خداست یک ورق بغیر اراده اللہ تعالی حرکت کدا نہ ویتا یو پانا دے اللہ تعالی جل وعلا شانہ دے ارادین بغیر حرکت نشی کولے دا تچ کم قدم دی بل قدم چوچتے دے اللہ ارادہ دیا قدم نشی چوچتا رسے نو چی جنت تلار شو نو پیدا کول خو نشو کولای ځکه خالق الله دی دا صفت به زما استا نه وي خو هر شی به ستا په اختیار کې وي نو چې هر شی په اختیار کې شو نو نیمه خدایي شوه د بنده ته الله تعالی به په جنت کې نیمه خدایي ورکړي نو استاد محترم نور الله مرقده آغا فقی العصر مجتہد عصر دا کتابونه بالکل په یادو باندې یادو صاحب دا سی عظیمه ملکه الله ورکړو نو هغه کله کله به چې د جنت باس راغې نو هغه دا مصر به ویل سچ مزیوی پرتی بیما ہوتا تھا سچ مزیوی پرتی بیما ہوتا تھا زرگیا سچزو محبت بل دنیا تا وائدہ جنتیان چه جنت تلار شی نو اللہ تعالی بت پختنه کوي سغواړي وی چې تا نم څه غوښتي دي هغه دې راکړي حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ خپل شاگرد ته وای دعا کوا چې د جنت په بازار کې الله تعالی ما او تا مخامخ کی یعنی
امی شاگرد خود ہمیں گوئے کہ ہمیں دعا بھی گوئے کہ در بازار جنت موتا بگردم ہمیں طور دے بازار دے جنت کے لگو گرزو نو آگا شاگرد تو حضرت پا جنت کے بازار شتا اگر دا مطلب دے چی دا کابل خار دے او دا جلال آباد خار دے کرا شیطا پہ ٹماٹر خرچی گی اس قصبہ کی سے خرچی گی نو اگر شاگرد مقصد زمین دود کی کدام خوردوروش آشیاء چمیشا وی صاحب پا جنت کی ہم بازار شتا ابو ہریرہ سے ابو آئی وی اگر شاگرد توائی دغا سے پختر ماب رسول اللہ نہ کڑے وا یعنی چطور کہ شما گفتی بما کی در جنتم بازار اس امیت اور ماں با رسول اللہ پرسان کر دیں دا سے مام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبی پخترہ کردے دا ذکر حضرت فرمائل چھے ابو ہریرہ دعا کوا چھے زوت دے جنت پا بازار کے اوگر زو وی ماں نبی علیہ السلام تبی چی پا جنت کے بازار شتا لکہ اے شاگردہ چی مارا دے پخترہ اکڑا مسلسل بسوال السوق فی الجنہ وی دغا سی پخترہ میں نبی السلام مبارک ابھی تو رسول اللہ مبارک کردم نبی علیہ السلام رات ہوئے چی دا سے ندا دے جنت بازار دا سے ندے چھے لکا پکی غنم خرچی گی اربش خرچی گی پکی ٹیپر خرچی گی شلغم خرچی گی وقی خرچی گی نا دے جنت بازار کے بعکسو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دے تو سکوری سے انہی عکسہا میں باشد دے جنت پا بازار کی دے پاکستان پہ اصطلاح فوٹوان وی عکسو نا تے میں کردی در بازار جنت ہمیں تو کی سیل میں کردی بسیار مزین نیس کہ بجار اتر میں باشی سے دا سی چی یو صورت تو گوری یو شکل تو گوری دیر مزین دے زین تراشی حلکہ دا دیر خیستہ شکل نہ دے چی زان تو گوری آگا سے بے سے دے جنت بازار دا گا سے دے بایا بادشاہی دا سے اب بادشاہی سے اب سچ مزیوی پرتیب ماوتا تا زڑگی از چیزو محبت بلی دنیا تا خو غمی دلی دنیا دا رورا منگش دے جنت تو دے خوشحالیانی مطالعہ کو دے دنیا نا مزر تورشی خو چلک دے بازار تاوزو بیارا نیرشی وایا سے او دا صحابہ و پختنہ کرے وا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ستا پا دے مجلس کے چستا سو ناستی نظمنگ بل شانتی کیفیتی او چستا سو دے مجلس دا بیرون وزو آگا سے کیفیت بیانی دا صحابہ و پختنہ کرے ہو صاحب نبی علیہ السلام فرمائے کہ دغا سی کیفیت باندې تاسو پاتے شئی ملائک علی نبی علیہ السلام برازی پا کسو کی پلارو کی مصابحی و در سر کئی خواہ حال باندې نہ پاتے کی سے یکی پرسید ازان گم کرد فرزن یکی پرسید ازان گم کرد فرزن کہ اے روشن گہر پیرے خردمن چا پختنہ اکڑا ہاگا چانا چا زوئے ورک کڑے ہو سوکو یعقوب علیہ السلام زوئے ورک شاہ اے وخیار سپنگیرا روخان ملغلریا زمصرش بوی فراهن شمیدی چرا در چاه کنانش ندیدی یو میاش فاصلہ کی
د حضرت یوسف قمیص اوچت کړی شو، هوا یې په پوزه کې راننوته، په 3 میلو کې په کوهي کې پروت و، دی نه خبرېده. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. عجیبه خبره ده. یو میاش فاصله کې د قمیص خوشبوئی باندې پوهیږي، یو میاش فاصله ده د مصر او د کنعان منځ کې، او په کنعان په سا کې پروت و، په سا کې 3 میله فاصله وه. یعقوب نه خبره ده، حضرت یعقوب نه خبره ده بل تو نه. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. اینی لاجد ریح یوسف لو ان تفندون قالوا انک لفی ضلالک القدیم. پخوانی محبت کې پروت دی، هغه ډوکی بم راسته شوی ته لا اوس هم یوسف یاد دی. اعلی نبی اتیا کاله پس ملاقات شوی دی، پوښتنه یې کړې ده. بنیامین نه پوښتنه وکړه چې زما پلار څه حال کې، پلار څه حال کې. وی دا اتیا کاله کېږي سترګې د نم نه وچې شوي نه دي. په مصر کې چې ورسره ملاقات وشو نو ورته ویل چې بابا تا ولې دومره ژړل؟ دا قیامت ورځ را روانه نه وه، قیامت کې خو ملاقات زمونږ کېده که نه څه، قیامت ورځ خو زمونږ یقین دی. وایي نه، زما سره دا فکر و چې ورکوټه ورک شوی هسې نه چې بېدینه نه شي چې قیامت کې به ملاقات وشي. ما سره دغه فکر و، ځکه چې کفر باندې لاړ شي خبر ختمه شو که نه څه. او څه فکر ما ابی تربوت که ما گفتم که خرد گم شده ای، اگر از دین بیرون شوی باز در قیامت ملاقات نمیشه، در قیامت که ملاقات نکیسه. ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. جدائی لاشنائی ناکمن دا پا معطر پا بوید مصر کل کنعان دے. دا آغا قمیسو چې حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام که در آتش شمی کردمی نمروز، این قمیص از جنت آورده بود حضرت جبریل. دا آغا قمیصو حضرت ابراهیم چې نمروز په اور ته غورځاو، حضرت جبریل دا قمیص له راوړه. دا آغا قمیصو، دغه قمیص بیا حضرت اسحاق ته ورکړو چې ابراهیم علیه السلام زوی دی. حضرت اسحاق بیا دا قمیص حضرت یعقوب له ورکړو. حضرت یعقوب دغه قمیص حضرت یوسف له ورکړو. هغه دغه کې بند و، دغه کې لکه تعویض شکل باندې و. دا چې په چا کې واچو هغه دغه راواستو غاړې ته واچو. نو دغه قمیص چې اوچت شو خوشبوئی راله صاحب کنعان ته ورسېد. ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. د مصر نه
د قمیص خوشبوئی ادراک کئے ہے حضرت یعقوب اور چاہے کنعان چھ دری میلہ فاصلہ کہ خود پخبل دے مبارک پروتو بگفت احوال ما برق جہاناس دم پیدا و دیگر دم نیاناس. یہ زمان مثال لکا آسمان بریخنا کلا پرک کلا گہے بر توار میں اعلان نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. کلا دومره اوچت ځای باندې یم ټول عالم مې د سترګو د لاندې کله خدا پوندم نه یم. ځکه مولانا به آخر کې وایي مولانا بلخی سمرومی جلال الدین نور الله مرقده اگر درویش بر حال بماندی سرو دس از دو عالم بر فشاندی. کدا درویش په خپل درویشۍ کې پاتې کېده دنیا پرې د آخرت لبه مې لغته ورکړه چې دې سره مې څه کار نشته صاحب خدا په خپل حالات نه پاتې کېږي صاحب. د دنیا شاه منصور بابا خبره او زموږ اساتذه به وایي چې دا د جنت او دا د خوشحالیانې د الله رحمتونه جل جلاله و امانه او مهرباني نه وګورو د دنیا نه هم زړه تور شي. خو چونکې د دنیا دا بازار ګرم دی نو دا بیا رانه هېر شي. خو دې کې حکمت الهي دی یا وخت پورې دا دنیا نظام الله چلای دا چلای صاحب. نو د دې وجې نه دا ټول داسې نشي کېدی صاحب. که داسې شي دا دنیا به بیا ورانه شي صاحب. بیا دنیا څوک جوړوي صاحب. وایي عاصم روان یو آخرت ته د الله رضا په کار ده صاحب چې خدای رانه رضا شي. بیا څوک دا آبادۍ نه کوي بیا صاحب بیا نه کوي صاحب. دا خو د وجې نه دا لږ شاته کړي دي دا قیامت دا نه وړاندې کوي صاحب. دا اویا زره ساحران چې څه وخت مسلمانان شو د حضرت یوسف علیه نبی علیه السلام مبارک د حضرت موسی علیه السلام مبارک وخت دا اویا زره ساحران مسلمانان شو ایمان راوړ. فرعون اوی چې ستاسو لاسونه او خپې به م رد بدل قطع کم خیف خوا چپ لاس خی لاس او چپ پښه دغسې زه به قطع کم. بعض علما وایي چې دغه عمل ورسره شوی دی دا همین تو شدگی است لیکن په ځان نه دي پوه شوي. دا ساحران په ځان بیا نه پوهېدل. چا علما وایي چې ولې څه وجه پکې وه وایي دا جنت یې ورته مخامخ کړه. څه وخت چې دا جنت مناظر ورته مخامخ کړل امې ساحره هوش ازبایم رب سره. زمونږ د علما وایي چې علي صاحب کرم الله وجهه مبارک به چې څه وخت امې در جهاد در غزا همه تیره ها در بدنش می بودن دا غش به د بدن کې دننه نوتیو. نو اوس سړی چې په هوش باندې کنه نو سړی بیا هغه دغه وباسي نو تکلیف وي خو دوی به چې په مانځه باندې د مبارک په ځان نه پوهېده د مبارک به چې په مانځه ودرېده هغه وخت کې به دا غشي د بدن نه د خلکو ایستل. فانی دنیا دا فیض مونگ نبی روی دار تلے دے دے مدینے منور خکل تاجدار تلے دے تیز چھ دے زنگل مستوز مرو بطرین تیخ تکڑلا. ہمیں شیرائی جنگلا مقابلے حضر علی صاحب توان نہ داشت کے مقاومت بکنه سر مقاومت نشو کولی سر چه دی زنگل مستوز مرو بطرین تیخ تکڑلا حق علی شیر خدا حیدر قرار تلے دے. شیر خدا اسے نرم بشو بدنے دے اللہ دے محبت او دے ترس بیا پزان نہ پوئے دے
پتا نه پوهېده څه د خیبر غزا چې کېده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک شپې وفرمایل چې دا خیبر به الله فتح کوي خود دا بیرغ به هغه چاله ورکوم چې د په لاس به خدای خیبر فتح کوي شپې حضور مبارک دا فرمایل امی فتح خیبر بدست او میشا ای بیرغ برس می دیو شپې رسول الله صلی الله مبارک فرمایل چې دا بیرغ به هغه شخص لور کوم چې دا خیبر به دغه په لاس باندې فتح کیږي ای خو گفت رسول پاک ہمیں تو گفت خلاص ہر یک صحابی ہمیں تر خواہش داشت کہ ما امی سعادت بگیرم ہر یو صحابی دا زڑکیو کہ دا نیک بختی اللہ مال را کی یو وڑاندے کے دا او طرف دی تر کے سیل کرد و علی چسد علی صاحب سیخ تلال صاحب علی صاحب دی ملکون تراغلے دی خدا مدگی صاحب او صاحب دی پا مسیح واقع صاحب سوئی که علی شنگ تا ورسولو سوئی که پا علی شنگ تا او صاحب پا پلا راغلے دی صاحب او دلتش کنده مزار شریف که خود علی صاحب دی صاحب قوی خبر داده مضبوطه صاحب دلته په خپل بذات خود راغلی دي دلته صحابه شهیدان شوي دي چې خبر شو په خپل راغی ورپسې صاحب داسې پسې واغستل صاحب خو شیر خدا و او صاحب وی علي صاحب څه شو وی صاحب بیگا د سترګو امی چشمایش کدام تکلیف شدگیس دا سترګې دغه شوي دي لږ تکلیف د ویرا شوی چې راوغوته شوف کړه مې نظر برابر شو یو شوف جوړ سترګې برابر شو او دا شوی دی میدان احد کې صحابي راغی رضی الله تعالی عنہ چشمش در دست شو دا سترګې هوت یوا په د لاس کې وا نبی اسلام مبارک ته وی چې هغه د کفارو طرف هغه راغی او دا سترګې را لولو په دې لاس کې مې راغستې ده خو یو مسله ماته جوړه ده څه ده وی کور کې زما ښځه ده زما هغه سره مینه ده او د هغه ما سره مینه ده او که ما ړوند ویني ما سره به مینه نه کوي صاحب رسول پاک مبارک مې چشمونه ده چې داسې کړل هغه نه ښایسته واوښته سترګې اوس ها صاحب یو کور کې زما بیبي ده او کسی ما محبت ما بکده ای که شما ببینه محبت از بین میره خب ابی ترکت چشم از پیشنی بسیار اعلی بود امام ترمذی امام بخاری گرفته شد امام بخاری در روایت رسیده او هغه سترګې راوسته په دې کې خدا هغه خاصم وا هغه تیزم وسه علي صاحب له جنډه ورکړه بیرغ ورکړه وی اول دعوت د اسلام ورک د خبرم ته کچیرته په دوی کې یو کس د مسلمان کو د هر سندات ته بهتره ده هغه نور ټول شرایط ورته وي یو دروازه د خیبر وا یو دروازه سلویختو کسانو به بندولا او سلویختو کسانو به بیرته کولا شل نفراو بند میکرد شل نفراو واز بکن سلویختو کسانو به بندولا سلویختو کسانو کولاولا چې علی سے ورغه یو الله اکبر کړ دروازه به حالت راته وسه شیر خداو کرسم شیر خداو سم دا طریقې سلور چي دي نقشبندی عالیہ قادر شریفہ چشتیہ شریفہ سروردی شریفہ د دې درې والو سالار علی صاحب کرم الله وجهه دی د دې وی طریقې چې هغه چشتیہ دغه نقشبندی عالیہ دا افضل الصحابه اعلم الصحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې بیا سالار دی دا درې والو سالار چې کوم دی چشتیہ شریفی سرورد شریفہ قادر شریفہ علی صاحب کرم الله تعالی وجهه ما تاسو خدمت کا عرض کو د جنت ډیر خاصه منظرونه دي علما وايي
چې دا انسان ته یو لالچ وړاندې کوه نو ځکه دا خبره مني که نه نو الله تعالی کوم چې نعمتونه تیار کړي دي هغه موږ لا لیدلي دي. اعدت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د بندگانو صالحانو د پاره داسې اشیاء ما تیار کړي دي چې لا غوږونه هم نه دي اورېدلي او سبحان خدای څه دي سترګو هم لا نه دي لیدلي په زړه باندې نه دي تېر شوي من قرة اعین. دا صرف تا ته داوایي تا ته لږ وړاندې کوي چې لږ څه ووایي یاره څه شته که نه چې کوم نعمتونه الله تعالی کم مقرر کړي دي والله اعلم دا د الله تعالی په علم کې دي موږ لا لیدلي دي. اعدت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت. صالحانو بندگانو دپاره عائشہ مخکې راځه قداریه دلته راځه ورو ما لا عین رأت سترګو لا لیدنې نه دي ولا اذن سمعت او غوږونه هم لا نه دي اورېدلي ولا خطر على قلب بشر په زړه باندې هم نه دي تېر شوي په زړه باندې هم نه دي تېر شوي. وایي دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله تعالی به ترې پوښتنه کوي چې څه غواړئ ووایه څه غواړئ. دا جنتیان به ورته وایي چې صاحب چې سم غوښتي دي هغه دې راکړي. وایي نه یو شی ما سره شته اوس آخري دله درکوم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله نور څه کوې صاحب باش ملګري ته به کله کله به ویل لکه جنت کې به بیا برید ته وایي طالبان وایي جنت کې خو برید نشته ما نه خوشحاله به دا مطلب دی ځکه اهل الجنت جردن و مردن. په دې علماو کې یو عالم ما په خوب کې ولید جلال الدین سیوطي نور الله مرقده یو زمان کې مناظره و چا سره نو دی مې بیا شپې خوب کې ولید چې خوب کې ولید نو ګیره یې نه وه ما کته ګیره خو نشته دا ولې خو ډېر ښایسته انسان و. بیا مې سوچ راغی چې اهل الجنت جردن و مردن جنتیانو به ګیرې نه وي او بې ضرورت یختان به نه نو د سر یخته به وي خو بې ضرورت بدن کې یختان دا به نه وي. اهل الجنت جردن و مردن د جنتیان به اجرت به وي یعنی په بدن باندې به یخته نه وي د سر یخته به وي د وریځو یخته به وي د بړو به وي دا خو د زینت یخته دي دا چې کم بې ضرورت یختان دي دا یختان به صحیح هم نه وي او ګیره به هم نه وي صحیح جنت کې هسې ګیره خو ښه شی دی خو جنت کې به ګوره بیا نه وي خو دلته ورته څه مه وایه پوه شوې په دې خبرو باندې. یو عالم دی کان الاحنف اصلع واعور وافتص واعرج واعور ومع ذلك كان كفسجا. احنف ډیر لوی عالم خو یو داو دی چې سر یختی نو گنجیو په سر. دویم دا ده چې یو سترګی نه وه. دریم دا چې یو پښه باندې ګوډم و. څلورم دا چې دا پوزه هم چیته وه په یو پښه باندې هم ګوډو او بله څه ګیره هم نه وه. نو څومره نقصانات دي سترګه هم نشته پښه هم نشته یوه سر یختی هم نشته پوزه هم چیته ده خو ګیره هم نه وه. یو عالم وایي والله لو تباح اللحية ب20,000 درهم لاشتريتها للأحناف.
وی قسم په خدای دی کدا په 100,000 روپۍ باندې ګیره خرڅېدی ما به ترې اخیستې وه. نو سترګه ورته نه یادوي، د سر یخته نه یادوي، پښه نه یادوي، د ټولو نه معلوم چې دا ګیره خلاصېدی. والله لو تباع اللحية ب20,000 درهم لاشتريتها للأحنم. قسم دے کدا ګیره په 100,000 روپۍ خرڅېده نو ما به احنف صاحب له ګیره اخیستې وه. زهر ګوره خپل صنم پورې شرمېږم، برهمن هو سر په خپو د خپل صنم دی. برهمن خپل صنم ته سجده کوي نو په ګیره شرمېږي، ما ګیره پرېږدئ. ګیره والا ډېر ښایسته به وي، قبر کې به رسول الله مبارک خیر مقدم کوي. نو چې چا ګیره نه وي نو کوشش وکړي دغه وکړي، دا نیت وکړي. یو تبلیغي او ښځه ګیره کړې وه خپله، دا تبلیغیان خو ډېر تیز دي په دې دغه کې. نو ښځې ته وایي وایي ګیره پرېږده ګیره پرېږده. نو چا ورته چې امیر صاحب د ښځې خو ګیره نه وي، وایي اراده خو دې وکړي که نه صاحب، وایي چې په دې خبره باندې په اراده باندې خدای یو ثواب ورکوي. اوس مطلب دا چې چا ګیره شته او چا نشته، د زنانو ګیرې نشته، دا مسله ده. نو لہذا نو ګیره ډېر ښه شی دی صاحب. نو اهل الجنت جردن و مردن، جنتیان با اجرت دی، بدن باندې به اختری، مردن په مخ به ګیرم نه صاحب. داسې یو ناشنا کیفیت به هر جنتی چې جنت ته داخليږي په قد باباجي به داخليږي. زمونږ ټولو بابا حضرت آدم علیه السلام دغه چې څومره قدو، دغه چې څومره پلان والی و، او صاحب څومره پلان والی و د حضرت بابا، څومره لوړوالی و. یعنی قد آدم چطور بود، امی لمبایی همی چطور بود نمیدی. باباجی 80 گزه لوړو د تخیم، 7 گزه پلنو، 60 متر بالا او 7 متر امی بردار. ها دا شرعی گز دی. نو چې دا 80 گزه چې شرعي گز چې نیمه کې 10، نو زمونږ په دې متر باندې 10 گز ولاړ، او 7 گزه چې نیمه کې 3.5 گزه به پلاني. داسې پهلوان به 10 گزه لوړه او 3.5 گزه پلان زمونږ په دې مترونو باندې صاحب. شرعي گز 80 گزه لوړ، 7 گزه پلان، او زمونږ په دې گز باندې 10 گزه لوړ او 3.5 گزه پلان. ما استاد نه پوښتنه وکړه چې صاحب دا دومره پهلوان، وایي نه کنه د جنت نعمتونه انتهایی وافر دي، دا یو څو فوټه بدن ورکېږي په دې کې صاحب چې دا هضم کړي صاحب، دا بدن ځکه ورکوي صاحب. 10 گزه زمونږ په دې گزه، او د باباجي د رنګ یو نښه ما وتا کې پاتې ده، کومه ده؟ زه ووایه دغه چې کوم دی نو قنداریه ته ووایه زه دا نوک نه دی، رنګ یې دغسې ښایسته و صاحب. د نوک صفایي ته وګوره او د نوک سپینوالي د باباجي یو نښه من کې پاتې شوی دی صاحب. امی بابای ما شما که هست امی تربوز امی ناخونی امی تربوز د باباجي شکل دغسې و صاحب. دا بدن ټول داسې پراخ رڼا به یې کوله صاحب. دا یو نخا پر 900 کې الله تعالی پرې ده صاحب. حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام، آدم اخذ من عدیم الارض، از زمین بالا گرفته کشیده از او جور کته کشید. دا د ځمکې سر نه د بدن راغستل شوی دی صاحب، خو لیکن یو نخا به پاتې شوی دی صاحب. یو نخا دا ځا سره ساده به اعتراض کوو به خلکو باندې بیا ته جواب نشي کولای صاحب. وایي چې به خبر ما استاس خدمت. نو جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله تعالی با ورته وایي چه میطلبی؟ بگوید برای شما بدیم چی؟ وای څه غواړئ؟ هغه به وایي صاحب هر څه دې راکړ موږ څه وایي یو شی شته. ایده خبر تر عالم صاحب یک چیز است کتما اوش برای شما میگویم حالی نمتراجی صاحب گوست وقت کده سبت یعنی عرص دی را کردی دی من سوالونو و یو شی ما سرشتا اوس دی در توایم
جنتیان وای چې صبر راکوي وی همیشه بدرنه رضا یم بیا بدرنه خفه نشم خبره ختمه شوه بیا برید تاوا صاحب نور څه دي صاحب موږ خو په دې یاره کې چې خفه نشي یا الله خدای خیر خدای خیر چې الله رانه ناراضه نشي صاحب حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والسلام چې څه وخت په بندیخانه کې و نو د حضرت جبریل پوښتنه یې ورغی دغه بل څوک نه و نو دغه جبریل اسلام به راته ده به لیده به چا نه لیده نو هغه ورته وایي چې حضرت یوسف یا اخ المنذرین ما لنا ما لا اراك في بين الخاطئين یا اخ المنذرین ما لی اراك بين الخاطئين اے د انبیاء علیہ السلام وحی راولون کیا د گناہگارو منځ کې څنګه جیل محبس کې گناہگاران پراته دي هغه ورته هاي 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 یا طائر ابن طاهرین یقول رب العالمین اے پاک د اولاد کے پاک یوسف السلام پیغمبر پلار پیغمبر نیکی پیغمبر بل پیغمبر ټول پیغمبران صاحب نو پاک بنئی وی رب العالمین یو خبره کوي رب العالمین څه وایي وی رب العالمین وایي چې مابس دی وختونو ماته دی وي نو چې مابس نه وطن بیا د ساقط وي نو ماته دی ولې نه وي او چې ماته دی نه دی ویلي اوس پروت وسه اوس په بندیخانه کې پور اوسه نو حضرت یوسف ورته وایي چې حضرت جبریل یو پوښتنه کوم ټیک دا بندیخانه به تیرو خیر د پروا نشته خو یو پوښتنه کوم چې رب العالمین رانه رضا دی که خفه دی وایي صاحب رب العالمین رانه رضا دی چې رضا دی بیا په جهلونو څه پروا ده بس صرف دا راته خبره کوه چې الله رانه رضا یي صاحب بس پرېږده بیا صاحب کېږي به بیا صاحب صرف دا راته ووایه چې رب العالمین رانه خفه دی که رضا دی یو الله خو نه رضا دی چې هغه رضا دی نو بیا څه کوو موږ په هر ځای کې چې د الله رضا یي نو یو اعلان الا ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا د محشر عالم اعلان واوري فلان کې د فلان کی بچه کامیاب شو په داسې کامیابی سره چې دوی به چیرې ناکامه نشي ډېر لویه خبره ده سر دویم اعلان الا ان فلان ابن فلان قد شقیا شقاوة لا يسعد بعدها ابدا الله دې نه وساتي فلان کې ناکام شو په داسې ناکامۍ سره چې همیشه به ناکامي الله دې وساتي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه دا برابر نه دي اصحاب الجنه هم الفائزون د جنت خواندان هو کامیاب خلک دي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين إلهنا ما لنا سواك النصير أنت المولى ونعم المولى ونعم النصير الله ایمان و سلامت نبی علیہ السلام مبارک شفاعت پر از حشر کے زمین طول عاجزان و فقران نصیب کی مریضان دے علیہ السلام تا شفا کاملہ نصیب کی مردگان دے علیہ السلام اللہ تعالیٰ بخی حاضر جمع جولو کہ اللہ تعالیٰ خیر ہوچے دا مخامہ قبرستان دے دیکھے دیر لوی خلق پراتے دے بل زمین بگاون کی دے ہمسائے دے ہمسائے پا ہمسائے بانا لوی حقی نو خصوصی دعا ورطا ہوگی چا اللہ ورسل احساناتو کی اللہ تعالیٰ دیر خیرون اولور کی عالم برزخ ژوند دی الله دې ډېر ته خوشحال او دې مهرباني کی د حاجی صاحب د والد محترم شیر زمان ناصری دعا کې یاد نکړي هغه خصوصي ز خپل دعا کې یادو دا نیر دعا کې یادو الله تعالی دا ډاډه یا خکی ډېر مهربان نه ورځ ده د احساناتو الله دې ورسره احسانات کی ورځ د حشر کې مسله د ابا او د اجدادو سره د ټول متعلقینو نبی اسلام مبارک سلام الله مې یو بل سره ملاقات نصیب کی چا چې دعا وخته دا خصوصي دعا کې یادو په زور د خدای په طاقت الله او که دعا نه د وخت مسلمان د شرقان غربن جنوبن شمالن زما د حقیر فقیر مسکین درویش دعا نه الله یو مسلمان محروم وکوا د ټولو جوړو کې الله تعالی خیر واچو د دنیا د فتنو او د عذاب آخرت نه زموږ ټولو حفاظت فرمایا خصوصا په وخت نزا کې په وخت ځان کدن کې الله په جما دا کلمه جاری وساته لا اله الا الله محمد خدا مبارک سنت کوي